مخکینی په علم کې یو خبر ارته کوم، په علم کې بم اضافه راشي. مخکینی چې اکثر څومره اقوام دي، نوح علیہ الصلوۃ والسلام قوم الله تعالی غرق کړی دی په شوال المکرم میاشت کې غرق کړی دی. دا کومه چې روانه میاشت ده. که د هود علیہ السلام قوم الله غرق کړی دی په شوال المکرم میاشت کې غرق کړی دی. که د لوط علیہ السلام قوم الله تعالی غرق کړی دی په شوال المکرم میاشت کې غرق کړی دی. که د صالح علیہ السلام قوم الله تعالی غرق کړی دی په شوال المکرم میاشت کې غرق کړی دی. او اصحاب الاخدود دا څه خلکو الله تعالی بیا په اور کې وسوځول. که اصحاب الاخدود خلق الله تعالی په اور کې سوځولي دي او د اور عذاب یې په مسلط کړی دی، هغه په شوال المکرم کې په اور کې اچولي. وجه سره دا د شیطان د راخلاصېدو میاشت اولنۍ. نو شیطان انسان ته سم وږی تږی ناستی. یو میاشت سرکش شیاطین اغنا روزي په برکت باندې الہ العالمین بند کړي. کومنګ او تاسو شیاطین تا خپل ځان او خيار نک، ځان مو ورته پوي نک، دا شیطان راضی شهوت بلیار باندې او ډایرک انسان په ګناه کې مبتلا کوي. دا مونږ تاسو له لعب او دا چکر او دا قصې او دا غانې او دا بجانې او دا ارس چې مونږ تاسو کوو، دا د شوال المکرم بالکل په ابتدایي جمعه کې دا ارس مونږ تاسو نه کوو. روزي سره ما ہوتا فضولیاتو کې عباسیاتو کې له لعب کې ما ہوتا بچي او زما استاد د معاشري خلک یو ډایرکټلی مونږ تاسو پاګه کې شش مبتلا شو. ډیر قومونه الله جل جلاله نافرمانی او د وجه نه ګوره په دغه میاشت کې معذب کړي دي، عذاب یې ولور کړی دی. دی وجه نه فکر وکوي، پام وکوي چې زه دا کوم کار کوم آیا دا شریعت سره برابر دی، د حضور مبارک فرمان سره برابر دی، د الہ العالمین جل جلاله حکم سره دا هغه فرمان سره دا برابر دی. اے انسانا تا توایما په الله او په رسول باندې یقین ساتي، په قرآن او په حدیث باندې یقین ساتي. حساب او کتاب دا پس موت نا پس مرگ نا تسلیم کړی دی چې حساب کتاب شتا، جهنم او د جنت علم درته شتا. دا ټول خبره تا منلې دي، خود خپل انجام نه غافل ای. دا سوچ نه کوي چې زما انجام بچي، د زما عاقبت بچي. زه الله منم، رسول کریم آقا علیہ السلام منم، قرآن او حدیث مبارک منم، حساب او کتاب ما تسلیم کړی دی، زندگی د پس مرګ نه زمنم. خو زما عاقبت بچي، د زما انجام بچي، د زما د نیکیو طرف دا په بری، که زما د ګناهونو طرف دا په بری. زه چې الہ العالمین سره ملاویږم په کوم حال کې به ملاویږم. رسول کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته به موت یو فرد وړاندې کیږو. آیا زد دې لایق او جوګا یم چې زه به حضور مبارک سره خپل سترګې ملاو کړم؟ دا چې کوم زما استا عاقبت او انجام دی، دا نور ټول خبرې منو خو دې شي نه موت غافل ای. پکار داوا چې مونږ او تاسو خپل عاقبت او خپل انجام نه پکار د چې انسان غافل نشي. موت خو که په دنیا کې څه مسله را باندې راشي، څه مسله نو څه وایو شپې نه سبا برا سره څه کیږي. یو عام کس وی
یو معمولی کس وي یو دنیادار کس وي خو چې تاسو مسله ور سره رااله او ته په هغه کې پټ راځي او د سبا د ورځې تا هغه سره ملاویدل دي سترګې مخامخ کول دي ټول شپه تعالی خوب نه درځي زب سبا څور ته وایم په هغه خلکو کې به شرمنده شمه خلق بسوایی نو اے غافل مسلمانا چې یو عام بندا یو عام انسان پتا باندې څه حق لري او ته د هغه په وړاندې پړ راځي او څه خبره به دنیا خبره به ختمه بشي نه هغه سي رسوایی شتا نه هغه سي شرمندگی شتا نه هغه سي عذاب او بد عاقبت شتا څومره چې شرمندگی د آخرت ته څومره چې سخت عاقبت د آخرت ته څومره چې سخت ملاویدل الہ العالمین سره دی څومره چې سخت ملاویدل حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی او څومره چې لوی بوج د ګناهونو د نافرمانیو د خطاکاریو د سیاکاریو ما استا په وګو باندې دی چې یو ګناه نم زمکا اسمان ډکیږي چرتم کړای په دې باندې سوچ فکر الہ العالمین سره بسنګ ملاوي په هغه اتل الزر قومونو په خلق او افرادو کې بز رسوا کېګما زب شرمنده کېګما نعوذ بالله من ذلک یا زبا جهنم په طرف باندې زم کړه ریزما او ستا چرته دا سوچ خپل ځان سره انسان غافل دی انسان په غفلت کې دی خدا ډېر یو بد عادت دی دا انسان لپاره یو هلاکت دی په دنیا او په آخرت کې په دغه نورو میاشتو کې خپل ځان ګناهونو نه وساتئ